أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. بشك نازل کرے دے منگ تورات فیها چدے پدے تورات کے ہدن ہدایت و نور او رناد زڑنو. یحکم بها النبیون پیسلی کوی پیسلی بکولی پدے سرب انبیاء و پیغمبرانو. الذین هاغ پیغمبران اسلمو چی حقی غاڑکی خود لوا للذین دپار دهاغی کسانو هادو چی یهودیانو والربانیون والاحبار او پیسلی کولی پدی تورات حقی اللہ والا خلقو والاحبار او حقی عالمانو ددوی بما استحفظوا من کتاب اللہ پسبب ددی چی دوی نگرانان مقرر کرلے شیو د کتاب د اللہ محافظ گرزولے شیو د کتاب د اللہ. وکانو علیہ شہداء او دوی پدے باندے گواہان یا دوی پدے تورات باندے پوہا عالمان خبردار. فلا تخشوا الناس پس میرے د خلقنا وخشونی اویرے زمانا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ما اخلی تاسو پا آیاتون زما پا حکمون زما پیسو لگو لرا یعنی عوض د دنیا لرا. ومن لم يحكم بما انزل الله او چاچ پیسل و نکڑا پا هاغی چی نازل کری دی اللہ تعالی فاولائک هم الكافرون نو پس دی دغ کسان کفر کون کی کافران. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا او لازم کریو منگا پا دوی باندے فیها پا دے تورات کے ان النفس بالنفس چی بیشکا نفس دا بقصاص کیگی بالنفس پا بدل دا بالنفس کے. والعین بالعین او سترگ بوی پا بدل دا بل استرگی کے. والانف بالانف او پوز بوی پا بدل دا پوز کے. والاذن بالاذن او غوگ بوی پا بدل دا غوگ کے. والسن بالسن او غاخ پوی استلیکی گی پا بدل دا غاخ کے. والجروح قصاص او زخمنا دیدا برابر دیدا دیو بل سر پا بدلا. فمن تصدق به پس چاچے تصدق وکو پدے سرا معافی وکڑد دے فہوانو پس دغ معافی کفارت له دا با کفاروی دبارا یعنی چی چا معافی وکڑد دے بذریعہ بخدای د گناہونا معاف کی. ومن لم يحكم او چاچ پیسلو نکڑا بما انزل اللہ پہاغی چی نازل کری دی اللہ تعالی فاولائک هم الظالمون پس دی دغ کسان ظالمان ظلم کون کی. وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم او من لے گلے وہ پا دوی پسی پا نقش قدم دغی پیغمبرانو بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیہ السلام لرا مصدقا لما بین یدیه چی هاغا تصدیق کون کے و دهاغی سا چی مخ کی ددنو من التورات دا توراتنا. وآتیناه الانجیل او من ورکڑے و دی عیسی علیہ السلام تا انجیل نمی کتاب فیہ ہدى و نور چی وہ پہغی کی ہدایت او رنا.
ومصدقا لما بين يديه من التورات او تصدیق کونکي او دغه انجیل د هغه چې مخکې د دنو د تورات نا وهدى وموعظة للمتقين او دغه تورات هدایت والا کتاب وموعظة او نصیحت للمتقين د پاره د متقیانو وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه او فیصله دی کوي اهل انجیل والا بما انزل الله فيه په هغه چې نازل کړی دی الله تعالی په دې کې ومن لم يحكم بما انزل الله او چې فیصله ونکړه په هغه چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک هم الفاسقون پس دی دغه کسان فسق کونکی فاسقان د الله د طاعت نه وتونکی وانزلنا الیک الكتاب بالحق او من نازل کړه دې تا ته اے حضور صلی الله علیه وسلم کتاب قرآن پاک لرا بالحق په حق سرا یا د پاره د اثبات او د اظهار د حق مصدقا لما بین یدیه تصدیق کونکي دې د قرآن پاک د هغه چې د دنه مخکې دي من الكتاب د کتابونو نا ومهيمنا عليه او نگهبان دے دا قرآن پاک محافظ دے دا قرآن پاک علیه پہغی باندی فحکم بینهم پس فیصله کوت پمنز د دوی کې بما انزل الله پہغی چ نازل کړي الله یعنی موافق د شریعت د الله ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو د خواهشات د دوی عما جاءك من الحق پدس حال کې چې مخواړوي د هغه سنا چې راغلي دي تا ته د حقنا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا د هر امت د بارا د هر چا د بارا جعلنا مقرر کړو منکم د دوینا شرعتا یو دستور یو شریعت ومنهاجا او یو واضح لارا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده کجرت خو خشوي د الله تعالی نو ګرځولي به وي تاسو یو امت متفق په اسلام ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لیکن امتحان اخلی الله تعالی ستاسو په هغه سکی چې درکړي دي تاسو ته فاستبقوا الخيرات پسوڑان دیوالے کوئی نیکو تا الاللہ مرجعکم جميعا خاص اللہ طرف توا پس استاسو دا طولو دا فینبئکم پس خبر بدر کی اللہ تعالی تاسو دا بما دا حاغس کنتم فیه تختلفون چی تاسو وی پا حقیقی چی اختلاف مکولو وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ او پیسلک و پمینز د دوی کی بما انزل اللہ پہاغی چی نازل کری دی اللہ تعالی ولا تتبع اهواءهم او تابداری مکو د خواہشات د دوی وحذرهم او بچو صد دوینا محتاطو صد دوینا ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک چی پا فتنه کی وانا چوی تالرا چی خطان کی تالرا عن بعض ما دباز حاغ حکموننا انزل الله الیک چی نازل کری دی اللہ تعالی تا فَإِن تَوَلَّوْا پس کچرت دوی مخ اڑوی
فعلم نپوشا انما يريد الله ان يصيبهم بشک الله تعالی اراده لري چې ورو برسوي دویتا ببعض ذنوبهم په سبب د بعض گناهونو د دوی دنیاوی عذاب وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او بشک ډیر د خلقنا خامخا دی فسق کون کی وتن کی د طاعت د الله نا افحکم الجاهلیت یبغون آیا حکم او فیصله د جاهلیت دوی لټوي دوی غواړي ومن احسن من الله حکما او سوق زیات خیسته د الله نه په اعتبار د حکم او فیصله سرا یعنی هیڅوک نشتا لقوم یوقنون د هغه قوم د پاره چې هغه یقین لري